بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو وطنکو. زه یم خالد نذیر، چیف ایگزیکټیو آواز نوشهره. زه یو پیغله تاسو بیا په ټاک شو باندې مخاطب یم. نن زموږ موضوع ده په نوښار کې د صفایي تنظیم. په دې حوالې سره به موږ تاسو سره خبرې کوو او دا ګورو چې په کوم ځای کې کمې ادارې کار کوي، ټیمې خپله ذمهواري ادا کوي که نه ادا کوي. تېر شوي بلدیاتي ناظمانو کونسلرانو خپله ذمهواري څنګه ادا کړې وه او مزید ټیمې سره دې په هکله څه پروګرام دی، ولې چې په نوښار کې چې کوم ځای په ځای ګندګي د نګاه آب انتظام دی ټول ګډوډ دی، ځای په ځای ګندونه دي، ډیرانونه دي، هېڅ قسمه د دې لپاره انتظام نشته، د دې اوچتولو والا څوک نشته، په دې غور کولو والا څوک نشته. روزانه ګندونه په کوڅو کې په نالو کې غورځېږي خو نه د حکومت د طرفه پې څه توجه شته، نه پې له ټیمې طرفه څه توجه شته. په ټیمې کې چې کوم کسان اهلکار لګیا دي، فضول لګیا دي، تنخواګانې فضوله دي. دا پرون هم چې کوم دی پېښور های کورټ او فیصله راغله 142 کسان چې کوم دی هغه های کورټ چې کوم دی برطرف کو، ولې چې دا غیر قانوني بغتې شوي، دا د های کورټ یو ښه اقدام دی. په دې های کورټ چې کوم دی نو دا فیصله چې کوم دوی کو های کورټ مونږ په دې باندې د های کورټ د خیرات تسلیم پیش کوو او ښه فیصله وکړه، ولې چې په هغه محکمه کې نو هغه محکمې له پکار دي چې قانون په دایره کې که برتي وي او که داسې نور څه اقدام چې دی نو قانون په دایره کې پکار دی. بهرحال دغه هلکان هم بېروزګاره شو او چونکې په قانون باندې که دا خلک راغلي وو برتي شوي نو ښه خبره به وه. نن به دوی دا مسله نه پیش کېده، نه به دوی پېښور های کورټ برطرف کړل، نه به داسې حکومت برطرف کړل او نه به څه بل څه ادارې د دې خلاف اقدام وشتولو. نن زموږ موضوع ده صفایي حوالې سره. نوشهر کلان کې پرون ما یو ویډیو په خپل پیج باندې اپلوډ کړی وه چې مقامي خلک لګیا دي په خپله باندې صفایي کوي. د ټیمې اهلکارانو په ځای باندې هم د دغه مالت خلک یو لګیا دي صفایانو کې مصروف وو. پکې یو کونسلر هم لګیا و، سابقه کونسلر چې هم په لګیا و، هغه نالی په خپله صفا کوله. نو دا ډېره د افسوس خبره ده چې په نوشهر کلان او د نوښار خوا او شا نور علاقو کې د ګندګۍ ډېر غلط دغه دی، ډېر زیات ګند پروت دی ځای په ځای او توجه پرې نشته. نو حکومت ته پکار دي چې په دې څیز باندې توجه وکړي او د ټیمي افسرانو نه باسپورس وکړي چې بھائی دا کم ګند چې ځای په ځای پروت دی دا ولې اوچتېږي، وجه څه ده. دا په نوشهر کلان کې سره یو ځای دی علاقه بغمخاخیل، دا صرف یو ځای دی، یو علاقه ده او په هغې کې دا د صفایي انتهایي ناقصه صورتحال دی. دا ګند او دا کوم نکاسیاب بندوبست چې دی دا تاسو په د آواز نوشهره په سکرین باندې کتی شئ، دا وګورئ. دا زموږ د علاقې سابقه ممبر دی چې هغه په نالو کې چې کوم دی په خپله داسې ګوتې وایي. د دې ځای د نالو حال تاسو ولیدو چې څنګه بندې وي، د ټیمې ارکان بالکل نه راځي. دا د نالو صورتحال دی، دا د نالو صورتحال دی، مکمل لاره بنده ده، څښا ده، هر سړی چې پې تېرېږي کپړې مانځه دپاره پلیتېږي که نه، ټولې اوبه د نالې نه بهر دي، د ټیمې څو کسان نه راځي. دا چې اوس پکې په نالې کې ګوتې ووالې ممبر صاحب په خپله سابقه ممبر نایبرهوډ برمخاخیل ملک انورزیب خان چې پکې خپله ګوتې ووالې په دې نالې کې نو اوبه روانې شوې. We thanks for this ملک انورزیب خان. د نوښار سینیور صحافي ناصر خان په لاین دی. دنه د نوښار د صفایي متعلق تپوس کوو چې د خپل صحافتي تجربه څه وي. ناصر خان دا په نوښار کې چې د صفایي صورتحال دی څه وایي په دې هکله؟ ډېره مننه خالد نذیر صاحب، آواز نوشهره ډېر مننه کوم چې مونږ په لاین باندې واغوښتو. یاره خالد نذیر صاحب د صفایي حوالې سره به درته زه دا ووایم چې نن سبا موجوده چې کوم صورتحال دی لکه کرونا چې کومه مسله روانه ده نو دې کې ضلعي انتظامي ته خو مین کردار دا کول پکار دي چې خصوصا د ټي ایم اې والا ته دا هدایت وکړي چې د صفایي ټولو کې زیات خیال ساتي. نو که وګورې نوشهره سټي وګورې یا نور داسې علاقې وګورې هغې کې چې کوم صفایي کوم صورتحال دی هغه ډېر صحیح نه دی، لکه هغسې صفایي نه کېږي کومه صفایي چې پکار ده. دغسې که وګورې نو پرون یو فیصله هم شوي د هغې کې د ټي ایم اې ډېر کسان چې دي هغه
او کلی شوي هم دي په دې دغه باندې چې دا غیر قانوني برتي او دوی به تنخواګانې مغشتې او کارونه هغسې نه کېده څنګه چې په کار وو. نو خالد نظیر صاحب که وګورئ نو صفایي چې دی ډېر بوره حالات دی په نوښار کې. دا ذمہواري د چا ده؟ آیا په تېر شوي کوم کونسلران دي په هغې باندې دا کېږي عاید کېږي او که نه ټي ایم اے غفلت وجه ده؟ یاره خالد نظیر صاحب بیا خو مین کردار چونکې تحصیل میونسپل ایډمنسټریشن نوشهره لکه دا ټوله ذمہواري د هغوی ده چونکې دا محکمه همدې لپاره ده چې په نوښار کې به د صفایي چې دی کوم انتظامات دي د هغې ټول بندوبستونه به دی کوي او که وګورئ نو دې نه مخکې د حکومت د مقامي کونسلرانو ته ویلیج کونسل ناظمانو ته د صفایي لپاره یو خصوصي فنډ مختص کړی و خو چونکې هغسې او دا دعوې هم کېدي چې یاره کلین اینډ ګرین پاکستان به مونږ دغه کو جوړو وه خو هغسې کلین اینډ ګرین پاکستان څه چې هغه صرف نوښار مونږ ونه لیدو چې کلین اینډ ګرین شو او دا موجوده چې کوم د کرونا مسله ده دې کې دا ګندګي چې ده بلکې د تېر حالاتو نه نور هم زیاته شوه. نوښار نوشهره کلا کې که وګورې مین د سمندر ګړی شوه د شاګوله رډ سره چې کوم روډ باخیلو ته تللی دی په دغې باندې داسې ټینکۍ روډ چې کوم دی هغې کې یو ډېر غټ د ګندګۍ یو ډېر دی هغه پروت وي اکثر تر هفتو پورې هغه پروت وي او د هغې د اوچتولو لپاره څه داسې څه بندوبست نشته چې هغه روزانه بنیاد باندې هغه صفایي ګندګي چې کومه ده هغه اوچته شي او مقامي یو داسې ځای کې هغه یو وغورځولی شي چې دا ځای صفا سوتره شي نو ګندګي چې دا بیا د نورو بیمارو سبب هم جوړېږي په دې باندې نور چې دا کوم ماشي دي دا ډینګي مسایل دي دا همدغې ګندګونه پیلاویږي خو د دې چې کوم متعلقه محکمې دي هغه چې دوی خپل کردار صحیح نه ادا کوي خپله ډیوټي سمه نه کوي او تنخواګانې اخلي او د حکومت د خزانې نه د میاشتې په لکونو روپۍ چې دي هغه وځي او په دې دپاره چې یاره دا د قوم پیسه ده دا خلک به د قوم دپاره خدمت کوي د دی د علاقو د صفایي به خیال ساتي دغسې که نالو پوزیشن وګورې نالۍ هم دغسې صفایي د بندوبستونه پکې نشته ټولې نالۍ هم د ګندګونه ډکې وي. ډېر مننه ناصر خان تاسو د نوښار په صفایي باندې خپل اظهار خیال وکړو انشاءالله وخت نه فوق نه موږ تاسو سره دغه شان په لاین باندې اوسو او تاسو نه به خپله قیمتي رایه ډېره مننه جي ډېره مننه. دا ناصر خان د نوښار سینیور صحافي دی ده نه موږ د نوښار متعلق تپوس وکړو خصوصا د صفایي باره کې او دوی خپله قیمتي رایه ورکړه. ګرانو کتونکو صوبایي حکومت هم پکار دي او څومره د نوښار کې چې کوم بلدیاتي ادارې دي انتظامي هم پکار دي چې دې صفایي په لو خصوصي توجه وکړي ولې چې دا صفایي چې نه کېږي دا کرونا وبا نه زیات خطرناک دی ولې چې دا د ماشومانو لپاره زنانو لپاره هر چا دپاره دا نقصاني دی دې نه نورې موضوعي بیمارۍ جوړېږي لہذا حکومت لا پکار دي چې د دې په دې صفایي باندې نوټس والي او دا نوشهره کلان او خصوصا په ټول نوښار کې چې کوم ګندګي د ځای په ځای پرته ده د دې خلاف یو اپریشن شروع کړي او دا نوښار د غون صفا کړي کلین نوښار د عوامو خلکو ته پیش کړي. نن زموږ موضوع د نوښار او خصوصا د نوشهره کلان کې د صفایي ناقصه انتظام دې باندې انشاءالله موږ مخکې بیا هم تاسو سره په دغه شان حاضر یو او تاسو چې د علاقې څه قسمه مسله وي اواز نوشهره سره خپله مسله شیر کولی شئ زموږ واتساپ نمبر هم په د اواز نوشهره په سکرین باندې موجود دی او زموږ اواز نوشهره پیج چې کوم دی تاسو په یوټیوب باندې سبسکرایب کولی شئ د بل پروګرام پورې موږ ته اجازه کوي الله پامان.